عزیزانو عرض میں داو چې هغه کومه حربه وه چې خلقو نه استعمالوله چې دا قرآن چې دی د خدای کلام دی. قرآن کریم یو اعلان وکړ چې خدا تاسو وایئ چې دا قرآن د خدای کلام نه دی. نو ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله. که تاسو په شک کې په دې خبره کې چې دا قرآن د خدای کلام نه دی، شک هم دی، نو خدا فاتوا بسورة من مثله، روڑ یو سورت د دې قرآن په شان وړو کې سورت په ټول قرآن کې انا اعطیناک الکوثر دی. یو سورت په قرآن کې داسې پیدا کی لکه د قرآن چې دی تاسو به حق به جانب یې چې قرآن د خدای کلام نه دی. یو عربو کې خود شعر و شاعری او د ادبیت شان ډیر اوچت بے حد ډیر اوچت عربو کې، او بیا د عربو شاعران دنیا به په بل اړول لن درته عربو کې یو دو جینا کوي داغي پلار او داغي پلار شاعر او ابو نواس نامه ہے، امرؤ القیس نامه ہے، او نور شاعرانو پاغه زمانہ کې ابو نواس وغیرہ عام ډیر لوی لوی خلقو. خدا امرؤ القیس جو د شهرت ډیر شوی، دنیا به د شعر ته غوږی خو، دنیا به د کلام ته غوږی خو. دا نور شاعران چې د دوی ور سره کینه او حسد پیدا شو چې دا څنګه پرون را پیدا شوه دی او نن چې د ټوله دنیا د منی او مونږ اډو څوک په سړو کې نه اچي وې راځي چې مړی کو که خیال مو کې لکه مونږ خلکو چې په هیڅ صرف نه کوو، پیسو د پاره مونږ سړی مړ کوو، کور د پاره مونږ سړی مړ کوو، ځمکې د پاره مونږ سړی مړ کوو، اس پیسه مونږه سړی وجنو. دا مرداری خو د پخوانه داسې را روانه نه کړه. ایو طالب ما سره سبق ویلو نو د دې کافرو ذکر راغی نو ما ته وی چې زمونږ په دې مشرانو کې چېرته کافر تیر دي، معلوم ټول د هغې اولاد یو که نه، او چېرته ځای په ځای سره نیکونه غر کر پر ټر نیکه دا ټول چېرته مسلمان شوی دی. او ویل زه اوس پوه شو مالولی ویل ما کې کله کله د خر رګ ټوپ وی، د خر رګ را کې ټوپ وی، نو ما وی چې دا چل څه دی، خو نن پوه شم ویل مولوي صاحب چې زما مشرانو کې چېرته غټ کافر تیر دی، نو د هغې یو رګ وی ما کې را روان. نو دا د پښتنو کې چې د خر رګ ټوپ وی که نه نو څه اثر خو یې که نه خیال د امرؤ القیس ته سازش جوړ شو چې مړې کوي چې دا د خلکو روح ټول زمونږ طرف ته شي. که خیال وکړئ په قرآن کې دا قسمه سازش یوسف علیہ السلام ته خپل ورونو هم جوړ کړی. خیال م راغی یوسف علیہ السلام چونکې د پلار ډېر خوښ او بیا چې خوب ولیدو او پلار ته یې ووی نو دیرونو وی چې واه واه اوس خو لا خوب لیدلی دی، او پلار ته وی چې انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. نور او سپوږمۍ او 11 ستورو ما ته سجده وکړه، دا د پلار روح زمونږ ناړی او ځان ته کوي. نورونو یې سازش جوړ کو او دی بوتلو په کوهي کې واچو. خیر که زندگی وا دا قصه به بیا درته چرته ویم. اوس خو پورا اسلام را روان دی، کې دی شي لوډ سپیکر هم بند شي جماعتونو.
وای ته شه خطبه به پکې د عربي وایي نورې خبرې به نه کوئ. هغه تالی سټ مولیانې چې غوښتي هغې وله مشوره ورکړې ده داسې چې دا مولیان چپ شوي نی تاله خیر کېږي نه. خیر خو به درته مولیان جوړ کړي، د اسمان د طرف نه خیر به درته څوک جوړوي، د زلزلو خیر به درته څوک جوړوي، د سیلابونو خیر به درته څوک جوړوي. دا ملک په یو قسم د خدای د قهر په لپیټ کې نه دی، دا په مختلف قسمونو کې. تاسو ولید هغه شپه په 5 بجې زلزله خدای وښوده درته چې د ناس په خوب وده په پالنګ کې بے اختیاره دې په بار سرک ته رایستی شم او خپله نامه در باندې اخیستی شم. هغه پلیتو او هغه بيدونو یا الله خیر چغې وواله چې خدای سره رابطه او تعلق بالکل نشته. خزه او نر سره کوته او لارو ته راووت. نو خیر دا د تالی سټو په لاس کې نه دی چې خیر څوک چاله جوړ کړي، خیر د خدای په لاس کې. او خدای خیر الله کوي چې مونږ هم څه خیر وکړو کنه. خدای خو درته باران وکړي، تا ته وایي ته پکې قلباو کا، ته پکې تخم واچوه، ته او بخوري کوا، ته ساتا څوکیداری کوا، الا به فصل کیږي کنه. پتش باران باندې غنم کیږي، پتش باران فصل کیږي چې سو پورې تاسو لاس پنی وهي. نو عزیزانو عرض میں داو چې خیر صرف داغه مالک حقیقی پلاس کې زما پسترګو سترګو کی کیږي. الله دې ما په دې نه ګناګار او زما پسترګو سترګو کی کیږي. یو عظیم تبعی په دې ملک، عظیم طوفان یا بزلزلی وی بیگا د شپې 2 بجې زلزلہ بیا 2 ځل شوه، یا بزلزلی وی یا به داسې طوفان راشي لکه قرآن کې راغلی دی چې القارعه وما ادراک ما القارعه یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. دا سړی به وګوره چې د ملخانو غوندې په پاسمان کې الوزي، د آفت باغس. دا غرونه به وګوره چې د ډنډس شوی وړای په شان به پاسمان کې الوزي. خدای دې څه نشي کولی. کم زور دی چې خدای تعالی ونیسي او هغه زور به تا بچ کی چرته شته؟ کم طاقت ته چې تا خدای ونیسي او هغه طاقت به تا بچ کی. نو عرض میں داو چې دا شاعران را ټول شو، دا شاعر پس چل بوتلو چې راځه دلتا مشاعره ده تله ده ورسره چې زنګل ته بوتله ده رانیولې ویل که څه کوي ویل وجنو دي ټول خلق ویل تا مسخر کړی دی او زمونږ څوک نوم نالي چې تا مړ کو چې دا خلق مونږ ته مخه وی چې ښا وی خدا وجنی خو می وجنی خو زما کور کې 2 لونه دي او زما یو سوال جواب باغلونو ته ورسو. ول ډېر عربو کې د وفا د وعده وفا ډېر زیاته و. نو اوس خلق وی عرب داسي شو، عرب داسي شو. عرب زمونږ د وجه خراب خالص عرب چې دی او سم خل زمونږ دا مبارک قدمونه چې ور وګدش نو مونږ ته چې ګوري غیم خراب شو. تاسو ته می قصه کړې وغه پاکه نه پلیته خو کړې می و. نو خزه چې کور ناسته و کمی خزی بتی تاسو کو خورې دا اولی
دی بچ ورته کنځلې وکړي هغې به هم چغې کړي چې تپوس نه تپوس خو تپوس نه اب هم سرسام شو مونږ ته چې ګوري هغې هم خراب په پاکستان کې د عیاشۍ اډې ورته چا جوړې کړې وي چراګاونه ورته چا جوړ کړي په 3 لکه روپۍ په ټپوسان او مارغان څوک خرڅوي 400 پین او د پوډرو ډیپوان چا کولو کړي او د هغوی ملکونو ته وړي د هغوی ملک خو هېڅ هم نشته خو چې څه ګندې تی وله وړې که هغه تباه شوم ستاسو د لاسه تباه شو د یو څو کسو مالداره کېدو دپاره ټول ملک د خدای په عظیم قهر اخته دی یو څو کس بیا د ملک نظام او قانون هیڅ نشته تاسو وګورئ قدم بیرته د ډمتوب دکان دی قدم بیرته د دې کنجرتوب لیسن چا ورکړی دی دمله د بدفعلۍ لیسن څوک ورکوي دمله د ګډېدو اجازت څوک ورکوي په چکلې باندې ټیکس چا لګولی دا چا کړي پخوا خو به خلقو د روا او ناروا تپوس د قرآن او حدیث نه کول اوس د روا او ناروا تپوس چې دی پولیس تاڼې نه به کې یا به ډپټي کمشنر نه کې د میوزک سنټرو لیسنس چا ورکړی والکه چا چې ټټۍ جوړه کړي او ته پې بورډ ولګې چې دې کې به دننه تشې ډکې متیازې کې تشې به نه کې تاسو په ایمان ووایئ چې ډکې متیازې نه مخکې سړي نه تشې نه وځي تاسو خو دا کار خو به هم کړی که نو په څه 16-15 نه پوهېږئ په ټټۍ بورډ لګېدلی دی چې دې ټټۍ کې دننه غول به کې او متیازې به نه کې نو چې ته غولو ته کښېنې متیازې به ستا پلار بند کړي د وي سی آر د دکان اجازت ته ورکړی دی چې دې کې ښه شیونه خرڅوه ښه اخلي څوک د ایره منډی د ډمې زامن چې دي دا د ایره منډی د کچنو زامن دا ښه څیزونه له دې وي سی آر کتو دپاره دې پې ښه څیزونه ګوري کار خو به هله جوړېږي چې د یو شي بنیاد ختم کړي شي بنیاد نه ختم ټي وي ستا په کور کې پروت دی او وجه دې والا جوړه کړه چې جي زه پې ښه څیزونه ګورم کښېنه د پلشتې بچیا کنجران هم لا چېرته ښه څیزونه کتلي ته پې ښه ته به پې ښه ګورې او ښځه به دې پې سنډاګان ګوري لړه به دې پې سنډاګان ګوري دا شرمېدلی عمل کو بې غیرته قوم ګناه د ملک د قانون ده ګناه زمونږ ده ګناه د هغه چا ده چې پرون غیر چاپیر ته ناستو اول خبرې ته لبیک وي اول دې ته وګوره چې د ښځې په شناختي کارت فوټو ضروري دی دا فتوا چا ورکړه چا دا فتوا ورکړه د ښځې په شناختي کارت فوټو ضروري دی ځکه چې دوی وایي زمونږ ښځې خو دنیا ولیدې دا بعضې ښځې دې پکې پټې ولې پاتې شي پرېږده چې اولې او زما ښځه چې فوټو له لاړه شي خو اول به کیمرامین ګوري که کیمرامین څوک خو ډبي که
د بجلیګر مولا ښځه به اول ډم ګوري که زه هم شناختي کارډ ضروري نه دی سبا زه حج له بوځم چې شناختي کارډ نه د حج اجازت دوی نه ورکوي په دوی سیلای راشه د دې د کم غم علاج وکړي غرض دا ده چې اډو ښځه پټه پاتې نشي ته به څه وایې چې زه شیخ ما یا زه مولا ما یا زه پردهدار یم ستا ښځې تماشه به اول کیمرامین کوي بیا په دې ملک کې شناختي کارډ تاسو وګورئ څومره د بیرونی دنیا خلک چې دي ټولو شناختي کارډونه جوړ کړي دا د افغانستان مهاجر چې څومره راغلي تاسو وګورئ زرګونو پکې شناختي کارډونه جوړ کړي شناختي کارډ دی څه شی کم د ملک د بقا او د ورانی دارو مدار په شناختي کارډ باندې دی الله دې د قبر نه لمبې راوباسي چې دا عذاب چا راایستی و شناختي کارډ صحیح تاسو کم ملک د بار خطراتو نه بچ کړئ چې ګینې چا سره شناختي کارډ نه وي نو پاکستان کې به نشي ګرځېدی پاکستان کې هغه د لچرې زامن ګرځي چې تاسو علاج نشئ کولی بلکې تاسو ناست یې د هغې په تالو روټۍ خورئ د هغې کیکونه او پستیانې خورئ پاکستان ته په شناختي کارډ بچ کړئ پاکستان که بچ کیږي اب د محمد رسول الله په جوړ کړي قانون بچ کیږي پاکستان که بچ کیږي اب قرآن د ملک قانون کې دو باندې بچ کیږي پاکستان په شناختي کارډ نه بچ کیږي خو یو مونږه یو ټول یزید لچا فتوی ورکړې وي چې امام حسین مړ کا چا ورکړې مونږ ورکړې نو یو مونږه ټول تاسو شو چې دا او شرمشر چې دی بالکل یار اوس به مونږ چرته پیدا کو قاضی ابو یوسف قاضی ابو یوسف غوندی مولا به چرته پیدا کو چې بادشاہ ورته راغی تپوس کوي د مسلې چې جامعت فی نهار رمضان روزه میاشتا د ورځې می جما وکړه هغه ورته علیک ان تصوم شهرین متتابعین دو میاشتې به پرله پسې روزي نه فتوا ورکا سړی لاړو چې لاړو نورو قاضیانو ورته وی چې حضرت خطا شوې د کفاره کی ترتیب ده اول تحریر در رقبه ده مرای به آزادی مرای نو بیا به دو میاشتې روزي نیسی روزي نشوي نیوي بیا بس پیتو مسکینانو ته روټۍ ورکړي قاضی ابو یوسف ورته وی چې خطا نه فتوا می ټیک ورکړي اخو بادشاہ دې زرګونه مریونه ور سره دي کوس می ورته له چې مرای آزاد کنو یو ورو جیم نه نیوار او ورځ به مرای آزادول او چې څه خو خوابه کوله نه ار سړی ته به داغه د شان مناسب فتوا ورکه چې د دو میاشتې روزي پرله پسې ونیسي او د ادملا ډوکه په اور درديږي چې د پیا پروژه کې داسې کارونه کوي بکم زنه مونږه قاضي ابو یوسف پیدا کړ مونږ خو خان خوي مولیان خان خوي د خان او د غریب تنازع راشي او مال رااله مناسب دغه سي چل دې زم خان خوي دا غریب غلق غریب هم لا چرته ملامت کیږي د خان په مقابله د خانانو تاریخ وګوره د نوابانو تاریخ وګوره زمون خر نشته او د دوی زرګونه جیره بزمکې دي د کم ځای نه راوړي او دا مغه دي چې چا په کعبه ډزې کړې وي چا په بیت المقدس ډزې کړې وي چا پیرنګیانو د پاره ځان نه هندوان جوړ کړیو چا پیرنګیانو د پاره دیری نړولې وي چا پیرنګیانو د پاره
امیر امان الله کافر کړو دا مغه خلق دې امیر امان الله د کفر سکیم چا جوړ کړو په کم ځای کې جوړ دا خورغه خلق امیر امان الله د کفر فتوی کم ځای تیار شي طریقه سوا مونږ نه خوار تیر شي کنه مونږ نه خوار څه خطا شي دار څه مونږ کړی دا زمونږ کرتوتونه وو دغه خلقو امان الله په یو خزا ډاکټرای لګلو د پاره کافر کړو بیا د خزو سال والته بیا چام اعلی حضرت تغږ نه کولو اي ولی بیا نه کافر کول ممکن هغه خلق چې چا به پردې خزاولی د میړه تا خاون ته به کافر وي اوس مونږه ته وګوره د خزو منځ کې ناشتي خزو له سونه ورکو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دریش په کال عمر کې پردې خزه تلاش نه ورکړي مونږه دغه امبر سرو می خو سره په یو سیټ ناشتي کونسلرانی دوی دی را سره منبرانی دوی دی را سره وزیرانی دوی دی را سره په ایکسچینج کې راته دوی په 17 ناشتي دي په 18 راته دغه ناشتي دي 17 ډایل کا پتہ نه لګي घंटा پس به انکواری आवाजو کې چا بوتلې وې کور دی وران شاه کور د میردین جماعت شت اور او بچرته یو ځای وخت تیرولې شي دلته د سنداګان ور سره په ایکسچینج کې کینولې دی دلته د جنکای ور سره کینولې 17 به څنګه اوچته اخبارونو کې اور پس راغې جی ایم صاحب ته اپیلو شو جی ایم صاحب په ټیس نه مس نشو دا سکه خدای ته وګورئ ما عزیزانو دا حال څه مونږ یو سو پورې چې مونږه خپل ځان کې په خپل انقلاب نه دی راوسته د اسمان د طرف نه به افت راځي انقلاب به نه راځي تباہی به راځي مونږ به غرقي ګټو یا به سیلاب راځي یا به زلزلې راځي یا به طوفان راځي او مونږ به د ملخانو غوندې پاس الو که د نوح علیہ السلام د قوم غوخه په طوفان کې مارغانو خوړې شوې نو زمونږ غوخه په طوفان کې مارغان خوړې شي کني شي خوړ کنه نیم سوا کال یو قوم تواش شوې یو نه منلو طوفان پر راغې سورل سوا کال چې چا قران ته سپک کتلی دی پاغيبم طوفان راځي پاغيبم تبعی راځي خپکه گئی ما کتا سودا وای چې مونږه جمعهتونو تزو دا جمعهت ته زمونږ کا پرو کړی دا جمعهت تلازو څنګه چې جمعهت تزي الله دې داغه نه ډېر ساته چې دا ډېر جمعهتونو تزي په خبر نه اوس سړی تله او کابل ته یو کوچی سره نوکرو منځونه به ډېر کول منځونه به ډېر کول نو سموده پسې دا کوچی نه چیلای را پټی کړی ا کوچه اور پسې راغې غاټ کوتک ور سراو چې غرب به شو د دروازې لرا پرې خو روزه خدای د خونه ورانه په دا ډېر المنځونو تا خدای تباکت خو په لوړ او په سم په منځ ولاړ وي او اله نتیجه د داوا چې راتلی چیلې دی را پټی کړی توبه او باسه په منځونو هم څوک نصبر کی ډېر لوی منځګزار چې د جمعات نوځي ته یو سور لوټ خو د سلو ورته وغورځوه چې داسې غلی غوندې دی ورته وګو
تو وګورځه ته بیا د مزګزار تماش پرې دا پیشو ترغه پورې شیخای چې په مګو نه یې پیخه په دې نه کې انقلاب براولې ځان کې کرانه واستو پاس نه بن راځي عزیزانو دا امرؤ القیس رونی ونه هغه ورته وی چې زما یو دوه لونه دي هغه ته به زما یو پیغام ورسو ویلې بالکل وعده ده وې زما چې مړ کې او زما کور تلار شي نو زما لونو ته بدا وای چې یا بنت امرؤ القیس یا بنت امرؤ القیس ان اباکما اے دو لونو د امرؤ القیس په تحقیق سره ستاسو پلار د دې الفاظو دا معنا ده بعد دومره زما لونو ته وای نور تاسو خلاص سړی مړ کو کور ته راله لونو ته په دروازه کې आवाज وکړ چې یا بنت امرؤ القیس ان اباکما لونه روته او دا دواړه شاعرانی ونی چې ویني ولولي په تاسو زمون پلار وجلې ورته مونږ تاسو پلار کم ځای ولې مونږ خو یو شعر وې تاسو په دروازه کې ویني و پولیس قاضي ته حاکم ته پیش چې پیش شو حاکم ورته ویل چې تاسو سره څه دلیل دی چې تاسو پلار د وجلې اجینکو ورته مونږ سره دلیل ویلو ویل دوی یو شعر ویلې شعر دی دوی بیا وای نو اوس به خبره صفاش اغي وی یا بنت امرؤ القیس ان اباکما اجنکو ورته وی چې دا نیم شعر دی دی نیم شعر سره بل نیم بیته اډو جوړیږي نه سوا د دینه چې قد قتل فقاتل لداکما شعر خودی دا ویلې یا بنت امرؤ القیس ان اباکما قد قتل فقاتل لداکما و دې سره بل نیم شعر اډو جوړیږي نه سوا د دینه چې پلارم قتل شوی دی او قاتلان دغه دوړه ولاړ دي کینی ویل دا شاعران د ټول د عربو راټول شي او دیړم بنی نیم بیتی سره د بل بیت جوړ کی نو دوی خلاص کینی زمونږ د پلار قاتلان هم دي عربو کې د دې شان فصاحت او بلاغت خزو کې داس خزو تر دې یو سړی د شاعر ابو نواس نامه بادشاہ ته ورننه وته بادشاہ یو وینځه وا هغه وینځه له د سرو زرو هار جوړ کړي او ډېر جوړه کړي سنگار کړي د خیال کړي دی چې یاره دا بادشاہ هو دا وینځه ډېره خوخه ده نو څه صفت دا هغه وینځه کړي دی چې ګوره که څیرا کړه بادشاہ دغه په مزه کې داسې مستو چې دته اډوم نه کته شیرونه میرونه وي کدي خیال کړي دا د پخوانه دا قصه دا سره روانه د اخبار کې چوغوري یو غټ سړی به هغه چابل چا سره لګي نو دی ګیرو والا ته چوغور دوی باسه خپل چنګ کړي داسې تاسو د اخبارونو کې روزانه ګوري یو افسر به یا صدر صاحب به یا گورنر به کنه اب چا سره خبرې کینو د ورته خپل چنګ نیولې کتلی بمی تاسو څه شرمېدلی یو مونږه یعنی مونږه د دې قابل یو چې په دې ځمکه ژوندي وګرځو د دې قابل داسې سړی راکې شته چې هغه وایي چې یاره دا سړی که ژوندی پاتې شو نو ډېر بخیل نه چې ما تاسو نه مخکې سیلاب یوسي او تاسو راپسې یوسي کار خلاص مونږ وجود چې دی دی خو ګوره دا چواریان چې پکې ګنګي اچي دې ته څه وایي
دا سرک په غاړې چې دا سیزونه جوړ کړي ګټر دی که څه بلا ورته دې خوا وګورئ په ایمان یې ووایي چې دغه د ګنګی تالاوګی چې دی د چا پړه پروت دی یا د چا کور سره جوخت دی هغه له به ارام ورشي چا سره چې د غلو ډیران جوخ پروت دی نو مونږ خو د غلو ډیران یو د ځمکې له به څنګه ارام ورځي مسله خدا ده چې مسلمان سړی په لار روان نو دیوالونه هم ورته دوا کوي په ځمکه چې رواني ځمکه هم ورته دعا کوي ملایکې چې ورسره رواني ملایکې هم وایي چې یا الله دله اوږد عمر ورکړه خدای دی ډېر ښه لره خدای دی آباد کا خدای دی داسې ته په ایمان یې وایي چې مونږ په ځمکه روان یو دا ځمکه به څه وایي چې خدای دا پلیت مانه لرې کا وایي به که نه ملایکې به وایي چې خدای یو بد خنزیر روان دی مونږ ته لرې کا زمونږ سره چې کوم ملایکې دي کرامون کاتبین چې زمونږ په اوږو ناستي دي دا ټوله ورځ زمونږ څه لیکي د ښي طرف ملایکو له چېرته لمبر هم راځي چې یو نیکي مو لیکي دا لمبر ورته راځي ټول هم دا د ګس طرف به لګیا لیکل به کوي د ښي طرف غریبانې به وي خدایه څه پلیت سره اټیک شي بیا د نیک سړي مرګ خو خدای باندې قسم اسمانونه هم پې جاړي سعد ابن ابي وقاص چې مړ شو رسول الله وی اهتز له عرش الرحمن نن د په مرګ د خدای عرش مجړ پیغمبر چې ویلي موت العالم موت العالم د عالم مرګ د عالم مرګ یا زمونږ غوندې عالمان چې مړه شي نو ټول عالم مړي مونږ خو خزلي یو کوړه کور چې سړی جارو کړي خزلې کور کې نه پرېږدي بارې غورځوي نو مونږ خزلي یو مونږ به خدای په جنت کې څنګه پرېږدي تاسو رښتیا ووایئ چې کور ته څوک خزلې نه نباسي کوړې خاشڼه سوټې دا کور ته نه نباسي نو که ته کور ته سوټې نه وړې نو تا سوټه به خدای خپل کور ته څنګه بوځي ته خو سوټه یې که نه ته د خپل ګریوان کې وګوره ته خو سوټه یې او بیا سوټ هم چېرته د سپي سوټه یې هغه بدبویه چې څوک در نږدې کېدی نه شي د غوا میخې سوټه خو بیا هم ښایي چېرته سپیا کې خو تې جوړې شي که تا به خدای جنت کې څنګه پرېږدي په کم فریب او دوکه کې پراته یې عرض مې دا و چې هغه ابونواس د بادشاه د هغې وینځې ډېر صفت وکړو هېڅ یې ورته ورنه کړ او نه یې ورته وکتل د ابونواس بار راووتو د بادشاه په دروازه یې ولیکل چې لقد ذاع شعري على بابكم كما ذاع عقد على خالصا ذاع ضایع نه دی ضایع شو او بس شو شیرونه زما ستا په دروازه کې بادشاه کما ذاع عقد على خالصا لکه چې تا بس کړی دی دا د سرو زرو امیل د خالصي وینځې په غاړه کې وینځو له څوک د سرو امیلونه ورچوي لکه تا چې د امیل بېعزتي کړې د وینځې په غاړه کې داسې زما د شیرونو بېعزتي ستا په دروازه کې وشو سنتریانو وکته چې دا شعر ابونواس ولیکه لاړه دننه راپورټ وکړو چې ابونواس خو داسې شعر ولیکلو بادشاه الورشي راوینیسئ چې راوینیو دی چې دننه ننوتو نو ذاع عین به چېرته م که کتلی عین داسې لاندې خپئ ټیک ده داسې نو دی چې ننوتو نو د دې عین نه لاندې دا خپه داسې میټاو کړه نو چې عین نه لاندې خپه میټاو کړي نو پاس حمزه پاتې شي خیال هم کړی پاس حمزه پاتې شي چې ورننوتو بادشاه ورته دا څه دي لیکلي بار وی څه مې لیکلي څه وی لقد ذاع شعري على بابك وی بادشاه سلامت دی په خپله لږ وګوري چې بادشاه د غصې نه راپاڅېد چې راغی عین نو حمزه کړی او د خو لاندې ته خپه والې وه بیا یې دا معنا شو چې لقد ذاع په تحقیق سره خوند وکړو شیرونو زما ستا په دروازه کې
لکه خوند کړي امیل د سرو زر استاد وینځي پغاره عقل دی حد تر رسیدلې او د عربو په دې خبره پوهیږي یعنی یو عین نخفي والو سره به دنیا په بل واړو دا د دې قماش دنیا او عرب موجودو خو د قران مقابله چاو نه کړی یو را پاسید وزه د کوم صورت مقابله کی صورت جوړ کړ وې دې صورت والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود اچرا پاسه دل والنساء ذات الفروج بس خدای دې غرق کچره د دې داسې مثال لکه رحمان بابا کلام نن ندرې سوا کاله مخکې تیر پختون دنیا عبد عبدالرحمن بابا غوندې انسان پیدا نکی پښتنو کې شاعران ډېر اوسم پکشته شکل ته جو ګوره رحمان بابا غوندې یو بدمزاج هغه داست شعر زده غوندې زدر ته جوړ یو ورته وې دې پسې جوړ کچې سر زما سامان زما سر زما سامان زما زار شتر جانان زما زار شتر زما سر زما سامان زما څومره اوچت کلام سر او مړه په یار قربان د عشق تقاضا ده سر زما سامان زما زار شتر جانان زما زار شتر جانان زما سر زما سامان زما دی چرگان زما گرزی پډیران زما گرزی پډیران زما چرگی دی چرگان زما تاسو اوس په ایمان وای چې دا کجا سر زما سامان زما زار شتر جانان زما او کجا دا نو عرب بدا سے فعل کې د قرآن د اعجاز او داغه د شان مقابله کې الله ورته وی چې ان کنتم فی ریب مما نزلنا عبدنا فاتوا بسورة من مثله یوازې تاسو نه ودعوا شهداءکم خپل مشران ټول راوغواړئ ټول عرب را جمع شي وان لم تفعلوا او که د قرآن مقابله مو نه کړه نو ولن تفعلوا چربم پاینده زمانہ کې اونکړې 1400 کال وشو د قرآن د یو ادنا صورت غوندي صورت چا جوړ قرآن د حقانیت دلیل خود کلام د قرآن چې دا په دې دلیل دی چې دا د خدای کلام خبر ډیری دي ان شاء الله عزیزانو یو ضروری مسئلہ پہ خشه دا زمونږ د دې جماعت د دې محراب شاته یو کور دی د یو بیبي چې دا کور اغا ټول یا نیم اغا وی چې په څومره ستاسو کار کی دا دی جماعت سره زما د مور او پلار پاروا شریک زمونږ بالکل د دې محراب شاته چې کوم کور مونږه مستریان وغیرہ وغیرہ چې راوسته او سوچم ورته وکړ نو بله اس طریقه نه جوړیږي سوا د دې نه چې دا کوټه دا ټوله ډاګه کو او هغه زم په کرانه نه باسو دا برانډا او دا حال او هغه زو دا ټول یو حال
او بیا مخامخ داسې هغه دیوالونو غاړه ته یو ګیلری راشي دلته دې چت د پاسه یو چت بل واچول شي او دې منځ کې ګیلری جوړ شي تقریبا دې باندې 4-5 لک روپے خرچ کړ زه خو خپل ځاني نه چندې کومه نه مې دا نفس منی چې واچو ایماندارو جماعت لا چندا دا کار زنه که خدای په قیامت کې په دې راونی چې هغه جماعت لري چندا روپۍ چې اچولې و نو خپل کور دې په څو جوړ کړي او جماعت لري روپۍ کنه جی یا ډېر خلک ورپسې بدم وي دا چغي وي او خلکو غوګونه او کړه فلان نو که زمون کور جوړیږي او مونږه داسې تندې نه ترش کړي لکه چې جماعت جوړیږي او سړی تندې ترش کی کړ یا په جماعت کې سړی ایمانداری او اخلاص ونکړي دا ټوټه شوا کنه دا ټوټه به خدای جنت کې څنګه پي نو عزیزانو ما نه چندو کیسې شته او نه یو برادر دے چاغا خپل حدا پورے تقریبا 50,000 روپو وعده ما سره کړی باقی پیسو کتاسو کی چوک وی اوم دا سنا نہ بچندے کو نہ بسادرے ګرځو نه برسید بکونه چاپ کو 2 لک روپے سره 10 چې زمونږ لاس تراش 500 نه علاوه 1.5 लाख روپے چې نور راشي نو بیا ورانوم نو بیا به خدای په خپل اسباب جوړ او دا ټکه ماری ممبه کی ماری دا سیمه یو پوزیشن تاسو ته خود چې په دې زمانہ کې یو زنانه را پاسېدل او په دومره عظیم فتنه وخت کې کور جماعت توقف کول دا د عقل نبار خبره خدای راستی که زمو کم چې کروڑ زاله ملایم چې زم نشم کوي نو دا د عقل نه بالکل بار او ما ته یقین دی چې خدای پاک به نور اسباب ورته جوړ کی چې د بار وفات میاشت راشي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم منل چې دی اغا چراغان توي اغا چراغان چې په وټلو یې موکي چا کې چې دننه زنا او شراب سکلې کیږي وټلو علام چراغان کړي چې نن عید میلاد النبی دے یا جشن میلاد النبی دے په وټلو چراغان چا کې چې دننه زنا کیږي او دننه پکې شراب سکلې کیږي په بینکونو باندې چراغان کیږي په بینکونو چې چا کې دننه ټول نظام د سود دی ټول نظام پاغیم چراغان کیږي چې نن جشن میلاد النبی دی عزیزانو په صدر کې په کلبم چراغان کیږي آغا کلب چې د جشن پاکستان په شپه باندې دوی پکې بربند غړیږي او د خزو پرتګونه یو بل سره بدل شي پاغیم چراغان په پیښور کې کینټونمنت بورډ والام په کابلای کې په خپل دکانونو چراغان کړو چې جلوس برازي د بار وفات چې مونږم ورته چراغان هغه کینټونمنت بورډ چې کوم د ظلم اداره ده په صدر کې سټیډیم سره غریب سړی د کبار بنین خرصولو ته نه پریدي
چا بیگاله پی بال بچتا روټه یو ګټي. غریب دکانداران دکاندارای ته نه پریدي چې د دوی کور ته دړای دړای چکه نه تلی او د دوی کور ته دو دو سیره شوده نه تلی او د دوی کور ته سیر سیر ملئی نه تلی. هغه د ظلم اداریم چراغان کړو په خیبر بازار کې په خپلو دکانونو باندې چې نن جشن عید میلاد النبی دی. په سرکاري بنگلو باندې چراغان شوو. هغه بنگلې چې پاس د رسول الله چراغان لګېدلې ده او لاندې پکې خزو جنکو الکانو سال جوړ کړ. تاسو خیال را نو عرض میں داو چھے سو پورے اسلام د سادگی نامه وا خو اسلام چې اوس معاملہ چراغانونو تلاړه خلق دا خیال کړی دی چې په بارا وفات کې جلوس وباسا او بیا څنګه جلوس وباسا. په پیښور کې چې کوم جلوس وته پیښور دا جلوس د پیښور سیدان وباسي نو پریړه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم گنبد خضرا جوړ کړي او په بل ریړه کې د پیرانی پیر صاحب قبر جوړ کړي. نو دا قوم دا بے ضمیره قوم دا بے غیرته قوم دا د اسلام نه لري او باغی قوم. دینه پس بمزه د پیښور په پښتنو او مسلمانانو باندې فخر کوم یا به وایم چې دا یو باضمیره قوم دی چې کوم قوم د 12 په شپه باندې د کوثر نیازی تقریر تمنا دا هغه کوثر نیازی وو چې د رساله ایډیټرو بوټو راوستو سړی ته جوړ کو منبر کا او بیا د ټول پاکستان د مذهبي امور وزیر کړي. او کالا د مذهبي امور وزیر په پاکستان کې د بوټو د مرګ نه وروسته جګړه د بوټو خزه سره په دې رااله چې زمون کم فند چې پروت ته زبر د پیپل پارټي چیرمن دا فند به زما په لاس کې هغه ورته خزه زېما فند بستا په لاس کې تاړو چیرمن نه په دې ور سره وران شو په پیسو هغه بے ضمیر اوس بیا ګرځي لکه سندوهی را سندوهی او چرته غوړه دمباله بګوري او پکې به ورټوپ کوي. د پیښور خلک داغه تقریر تمنا دا خلق دا بنی آدم یو قوم چې دومره بے ضمیر شي دومره او نن ما ته بیګاره ته چاوي چې هغه په تقریر کې ویلي دي چې کم دی هغه اسلام چې راغی کم طرف نه را روان دی. مال ورته وایه چې د کوثر نیازی په کور را روان دی. ته هم اوه کاله د ټول پاکستان د مذهبي امور وزیر وې تا ولې نه راوستی چې ته په بل تنقید کې. مونږ ګوګوان یو مونږ وایو چې څه حق خبره وکړه چې حق خبره وکړه حق یې وایي. دا زوړندول غواړي دا زوړندول غواړي چې پرون ټول ملک ستا په لاس کې و ته ولې په ملک اسلام نه راوستی چې ته په بل تنقید کې. خبره ده که اوبه زما لاس کې دي د اوبو کټوری او ته ورته تږې او ما در نه کړې او ته د تندې مړ شوې او زما د لاس نه چې کټوری لاړ شي او بل سړی بیا زه ورته وایم چې کم دي هغه اوبه
راشي دې ظلم ته وګورئ او بشتا سړی د تندې مري ولی نه ورکوي تاسو به وایئ ما ته چې ستا په اومه پیړۍ م نالت شه ستا په لاس کې یو کټوری سړی درنه مړ شو ته بل ته څنګه وایې چې ولې هغه ته اوبه نه ورکړه تاسو هغه خلق یې خپه نه شئ ضمیر نه لرئ څه اصول نه لرئ څه ذهنیت نه لرئ څه عقل نه لرئ څه فهم نه لرئ عزیزانو دنیا کې چې د کوم قوم اصول نه قوم عمر له تباہی او ټقرې خوري اگر مونږه عمر له به تباہی ډغرې به خوري دا مې درته بار بار ویلي چې څو پورې قوم د قوم اصول د اصولو د جناب محمد رسول الله پشان کړي نه دي او دې ملک او دې قوم خاوره زکتا نو کمرم راشي په قبر می متیاز تو پورې چې دې قوم خپل اصول جوړ کړي عرض مې داو چې دین د جشنونو نامه نه ده بیا په دغه ورځ لاندې سړی روان دي او په کیسهخانه کې پاس نه په ښځې ګلونه راشي مونږ او شیعو کې څه فرق پاتې شي پیرانی پیر صاحب منل دی ته وایي چې د هغه قبر پریړه کې کېده او په ټول ښار کې ګرځوه دې ته پیرانی پیر منل وایي دا روټي خلاص په پیښور کې دا د قبرونو حاصلات خوړونکي دا قبرونو نه خدایان جوړونکي دا الوا خواره او تالی سټ چې دي دوی وایي دا دیوبندیان زیارتونه نه مني دیوبندیان غوندې ایمان به په ټوله دنیا کې پیدا نه کړي دیوبند خو هغه ځای و چا یو قلعه او د هغې ځای نه به لندن ویشتی کېده دا بریلیانو ایجاد چا کړی دی زیارتونه نه مني زیارتونه چا څوک مني پکې ناست دي که نه څوک پکې بنګونه سکي څوک پکې چرسونه سکي څوک پکې صاحبه بر امام صاحب چې منی چې لار شي هلته جواري وګټي نو وایي الله لطیف کی بری او چې جواري بیلی او راشي اوے بر امام گئے چورس مړه بر امام کی ته انجه کې درې طوطا دبایا چرته توتی خخ کړه دی وای بر امام بری جواری بیلی تاسو زیارتونه مره زیارت منل دیته وای زیارت منل دیته وای چې لپنګان او لچګان راجم شي او ډولکی والا مخکی کې او شکور ور سره او په دکانونو تیریږي او ډولکی غږی او جنډي نیولي صحیح نظام چې د ملک راغې بیا به ته جنډه څنګه لاس کې نیسي او په بازار کې به ډولکی څنګه غږی او بیا به د دکانونو نه چندې هلې او بیا به څه چل دی د پلانی بابا ورس کومه دا برانه څنګه وکړي لاړه صاحبه وہی وہ دل ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا وہ دل ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا اب عطر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں خلق مړشو اوس خو دې کا د ملک مشران څوک دي خو یا هغه څوک چې د چا حکومت په لاس دي یا هغه څوک چې څوک درته په محراب کې ودرېږي یا هغه څوک چې څوک په خلوت کې ناست دي پیر صاحب امام صاحب او برسر اقتدار صاحب دا درې کسه د قوم او د ملک او د خلقو مشران دي نو د حکومت حال مو ګورئ د مصلح حال مو ګورئ او په خلوت کې چې ناست دی د هغه حال مو ته ورشه ورته جی د زوی واده مې دی او تاسو به مې بوتلی وي خو لږې تماشې وماشې دي پکې نو مناسب نه ګڼم خو دعا راته وکړئ نو په خلوت کې درته لاس وچکړي الله دې برکتي الله دې اډم هم برکتي کړي چې کومه به ستا د زوی واده لرئ دا دعا
तासु ख्याल रहे नो अर्ज में दादे कि मामला अब दोनों तरफ से आग बराबर लगी हुई, दोनों तरफ से आग बराबर लगी। दीन अजीजान द नुमाइश नामा नदा पीरानी पीर दा डेर लोई सड़े दा डेर लोई वली दा डेर लोई साहिब करामतो तकरीर कोलो द जुमे और अजवा पर मिंबर वाला द इस्लाम चिकमे डूबे बेड़ाए रही इसकी तासो खुदा मशहूर करी थी याद यौ लसम जवान और खजिम दावल खजिम चिचर गिलान दे गई दी न यौ लसा गई की दी न दा यौ लसम बचे चे दा यौ लसम जवान न ची यौ लस बची रोजी ना यौ चरगुटे यौ सी चरता सैद लेवर की वही चे दाद यौ लसम जवान द यौ लसम जवान पर नुम बांधी दी ची चरगा चेले अलवा पराठे रोटाई सो मनल او هغه چاو خړه هغه د خنزیر نم زیات پلی زکه چې نظر دا عبادت ته او عبادت د غیر الله په نوم باندې کفر او شرک که یو سړی برای راست د انسان په نوم باندې ګډ نظر کړ یا د خوراک څه شی نظر کړ یا بل نظر هغه په بسم الله الله اکبر چې په لفظ لاوه ولا لیکم نه پاکي نندا ټول پښتانه په دې قهر اخته لارای والی پیر بابا گڑ میں مان لے گڑ پکوا چل تلار شي دا پیر بابا گڑ دی دا ټول آرام خوار او مردار خوار مونږه مردار خوار ته چې جمعات لراوړې ما در نه تپوس کړي دې چې لګړه دي کم ځای نه راوړي کړه مې کم ځای نه راوړي خو خبر ته معلوم دی چې دا په حرامي دی روڑی دی کنا ازا تپو سے مکہ و بلا ورپسے کو اس کو ملا پا جماعت کے دا تپو سنا شروع یو جماعت کے با ملا پاتے نشی تپو اس تک ہے